بسم الله الرحمن الرحیم. پښتانه وی چې د سفر په میاش کې د اسمان نه ړانده ګډ پیریان ماماګان راکوزیږي او دې میاش کې خلک چوریم کوي. دې میاش کې چوری بدعت ده چې په دې نیت وکړي. بله میاش کې وکړي یا رس بدلی نو بیا خو جایز ده، خو بهرحال دا بدعت ته او درست نه ده. دا عام چې د چورې کوم رواج دی او ړانده ګډ را کوزیږي نو دا خبره هم غلطه ده. دی اسمان کې څه کوي ړانده ګډ، او د جناتو جسم خو نی هغې ړانده ګډ څنګه شو؟ داسې خبرې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا سفره، ای خلکو اوره، بخاری مسلم روایت دی چې د سفر په میاش کې اس بودري نشته. لا سفره ولا هم، د شپې ګونګې الو چې ورته وایي اردو کې، یا سپی یا یو مرغه یا پیشو آواز وکړي، دې سره هېڅ نه کي. داسې خبرې دي. نو ولا طیره، بدشګوني بودري به ته پېښه شي، دم نشته. داسې خبرې دي. سار سار قرض غواړي او سار سار دی په مخ ولګېدم او سار سار مې په مخ ولګېدی، دا هندوانو خبرې دي. نو سفر و میاش کې اس مصیبت پریشانی نه راځي د سفر د میاش د وجه. هسې خو راځي تکلیفونه مصیبتونه، نن به سفر ته نه دغه کوو، متوجه کوو، منسوب کوو، هسې به راغلي. لا سفر، سفر کې مہینے میں کوئی نحوست نہیں. مشرکینو به دا ګڼل چې دې کې نحوست راځي، پریشانی راځي، دا مشرکینو ګڼل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې لا سفر، او اوس هم داسې پښتانه او پنجابیان شته چې دا ګڼي چې سفر و میاش کې پریشانی راځي. د یو میاشتې د راتلو خوشخبری یا د تلو خوشخبری یا تلو راتلو بدخبری دا هم قرآن حدیث کې نشته. سال دی مبارک شو، نوې کال دی مبارک شو، نوې میاشت دی مبارک شو، رمضان مبارک او جمعه مبارک هم دا هم بدعت دی. تا ته جمعه مبارک شه، دا بدعت دی. داسې ویل جمعه مبارک ده، جمعه مبارک رز ده، آج جمعه مبارک ہے، یا چاہتا میسج جو لے کہ جمعہ مبارک درود شریف زیادہ پڑھیں نو بیا خو ٹھیک تھا. خو آپ کو جمعہ مبارک ہو، سال مبارک ہو، مہینہ مبارک ہو، کسی مہینے کے آنے کی یا جانے کی خوشخبری یا بدخبری قرآن و حدیث میں نہیں ہے. نو بہرحال دا مسائل دی. او خلک کوئی نوې کال راغی نو بھائی هغه دعا ووایه اللهم اهله علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک الله. نو دعا نه ورځي او بدعات ښه یاد کړي دي. هندو ستړی خدای ناراضه، هندو ستړی چې خدای ته خفه دی. هغه کار کوي چې ثواب یې ته ملاویږي. بہرحال بخاری مسلم کی روایت تھا کہ لا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. دا سفر و میاش کے بدری نہ پیخے گی. والسلام.